یو پیری او بیا خاص کر د کومو مشرانو چې د بچو ختم دی نو ښه د زړه نه او په اخلاص سره به تاسو اخره پورې کښېنئ انشاءالله تعالی. وی که په عمر مړېدل غواړي دا نشته، وی که په عمر مړېدل غواړي دا نشته، یا د مرګ خلاصېدل غواړي دا نشته، نو د وربشو نه غنم نه پیدا کېږي، که ازغي کري او ګل غواړي دا نشته. وی د پولیسرات په نرۍ لاره د منظر دی، وی په پولیسرات په نرۍ لاره د منظر دی، په هوا که تېرېدل غواړي دا نشته، نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي، که درانه درانه تلل غواړي دا نشته. نو وی رب رحیم دی خو زمون عمل بګوري، وی رب رحیم دی خو زمون عمل بګوري، په سوال جنت ته تلل غواړي دا نشته، نو ته دې هم تیار وکړه مسلمانه همیشه که اوسېدل غواړي دا نشته. وی مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل، مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل، په چل ول سره کتلل غواړي دا نشته، نو د طاقتور مرګي خلاصې نشته رحمانه، واپسې که کرتلل غواړي دا نشته، واپسې که کرتلل غواړي دا نشته. نو زه د بیان دپاره خپل استاد او دلته چې څونه تاسو کې اکثر نوجوانان ناست دی ټول استاد او ډېر مشفق او ډېر محبت کوونکي، زه هغوی ته د بیان دپاره خواست کوم حضرت مولانا شاهزیب حقانی صاحب چې راشي او تاسو ته په خپل مخصوص انداز کې چې دا بیان وفرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما ډېر عزتمندو محترمو مشرانو او دغه واړه ګلونو ماشومانو، یقینا دا موقع د ختم القرآن ده، په دغې کې دعاګانې قبلیږي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، هغې به چې دا موقع د ختم القرآن راغله چې ختم د قرآن به وشو، په خپله به یې ختم وکړو یاد، نو په هغې کې به یې د کور ټول واړه زنانه هغه به یې راجمع کړو او په هغې کې به یې دعا کوله، او دا به وي چې په دغې مجلس کې الله جل شانه دعا قبلوي. نو زما عزتمندو اوس دا مجلس با برکته د ختم القرآن دی، الله جل شانه پکې دعا خامخا قبلوي. نو زمونږ استاسو دلته دا ناسته، الله جل شانه یې دا مبروک او برکت والا وګرځوي، الله دې مقبول وګرځوي. دا مجلس د ختم القرآن مونږ تاسو ته صرف دا ښکاري چې نن
دغه څو وړو شپږ اتو وړو 11 11 وړو ختم وکړو زما عزتمندو. ظاهري طور خو دا ښکاري او خبر هم دغه ده چې بس دغه 11 وړو ختم وکړو. خو زما ډېرو عزتمندو د دې شاته یو ډېر بې محنت کارفرما دی. دغه بچی چې راشي یقینا چونکې زما خپله واسطه وابستګي د درس سره شته، نو هغه اول نه په الف باتا باندې راړول دا دومره مشکل کار دی، دومره ګران کار دی. سړی وایي چې دی به دا څنګه قرآن وایي. نو لومبې د الف باتا ښودل او بیا په هغې کې هغه ته مهارت ورکول، هغه پوه شي او بیا کوشش د دې خبرې کول چې دا حروف چې کوم دي دا مخارج صحیح مخارجونه ادا کړي. دا ډېر ګران کار دی، ډېر مشکل دی. په دې باندې ډېر وختونه لګي زما عزتمندو. او بیا ماشوم روان شو، قرآن یې ووی، قرآن یې ختم کو. دا 2 کاله 3 کاله د 1 کال دا ټول په ټول یو خواري ده، مسلسل خواري ده. یو ورځ 2 نه ده، میاشت نه ده، 2 میاشتې نه ده، دا مسلسل خواري ده چې په دې باندې دغه ځای ته یو ماشوم ورسېږي چې هغه د قرآن تلاوت شروع کړي، په خپل یې کوي. یو ختم القرآن دی یو منصب و الله جل شانه ته ورکړي چې دا ناظره خوا شو د قرآن په ناظره باندې ولوستو. نو زما عزتمندو عرض مې داو نن د ماحول کې زموږ ستاسو ناسته، باران وریږي، خپل وختونه روښکل، نو یقینا ستاسو قرباني به وي او ګرانه خبره ده. سړی وایي چې چېرته سوري ته ناست وي، خو زما عزتمندو دې بندوبست هم الله جل شانه ډېر جزای خیر وکړي. څه نه څه طریقې سره د دې حالات خو نو چې باران به وي دې ته دا اندازه نه وه، خو خپل دغه سره دې څه خواري کړې، محنت یې کړې، ځای جوړ کړی دی او ترتیب یې د ناستې برابر کړی دی. نو زما عزتمندو په دغه ځای کې زموږ ستا دا ناسته یقینا الله جل شانه ته ډېره زیاته خوښه ده. نو په دې کې به لږ ساعت مونږ کینو، لږ وخت به ورکوو دې له، ځکه دغه مدرسې والا کو ذوالقرنین قاري صاحب دی یا دغه شان نور درسونه کوم ځای کې هم چلیږي. نو دا کالو سر ما دا خبره وکړه، کالو سر د دې محنت دی. زمونږ او ستاسو نن دغه یو ورځ غوښتلې شوې ده چې څه ګراني به راځي، مشکل به راځي، خو بهرحال په دې کې مونږ او تاسو خپل ځان تیار وساتو او دې سره مونږ په دې مجلس کې تر اخره پورې کینو. انشاءالله الله به خیر کړي. نمایت مبارک ستاسو په مخ کې هغه تلاوت کو. قرآن کریم کې الله جل شانه دا خبره فرمایي انا نحن نزلنا الذکر، یقینا مونږ نازل کړی دا قرآن، و انا له لحافظون، او د دغه قرآن کریم حفاظت هم مونږ کوو. الله جل شانه وایي. علامه علوسی رحمه الله صاحب د روح المانی هغه وایي نحن دا صيغه د تفخیم د عظمت شان د لویوالي دپاره الله جل شانه دا خبره دی کې ذکر کړه چې مونږ دا قرآن نازل کړی. الله وی دا مونږ نازل کړی دی. حدیث مبارک کې راځي تبرک بالقرآن، تاسو په قرآن سره برکت حاصل کړئ، ځکه چې دا د الله کتاب دی. وخرج منه، دا الله جل شانه نه دا راوتلی شوی دی. یعنی دا کلام الله، قرآن کریم ته کلام الله ویل کیږي. نورو کتابونو ته تورات، زبور، انجیل څومره چې دی هغې ته کلام الله ویل کیږي، نو مجازن ویل کیږي هغه د الله کلام نه دی، کتاب دی خو کلام نه دی. کلام مطلب چې په څه باندې تکلم شوي، خبرې شوي، نو قرآن کریم باندې الله جل شانه کلام کړی دی، دا خبرې شوي ځکه ورته کلام الله وایي. نو حدیث کې وایي ته برکت حاصل کړه په قرآن سره، ځکه چې دا د الله کتاب دی، دا الله کلام دی او دا الله جل شانه د ذات نه راوتی دی. نو دا برکت والا کتاب دی او یقینا نن دغه برکت کې چې دا ماشومانان ختم کوي او کومې دعاګانې کیږي، نو په هغې برکت کې د ذوالقرنین قاري صاحب دی، عزیر موحي صاحب دی، دا یو همت ښودلی دی چې په هغې کې مونږ او تاسو په دې ثواب کې هغې شریک کړي یو. نو الله جل شانه
دا قرآن وی مونږ نازل کړ، نحن مونږ نازل کړ، وإنا له لحافظون، او الله وی د دې حفاظت په مونږ کوو. دغه جملې کې د دې معنی درته کوم، دا جمله اسمیه ده، استمرار دی په دې معنی کې چې دا حفاظت همیشه د پاره دی، د یو ورځ دوه ورځو څو کالو پورې نه دی، بلکې تا دم قیامت الله جل شانه باید دې کتاب حفاظت کو. اوس د حفاظت مختلف صورتونه دي. یو طریقه هغه دغه ده چې دا قرآن کریم ولوستل شو، دا په سینو کې محفوظ شي، حفاظ د قرآن جوړ کړي شي. د دې یو طریقه د حفاظت د دې دا ده چې دا د ټولو نه بهترین او اهمه طریقه ده، او په دې سره الله جل شانه دا قرآن کریم محفوظ کړی دی. او زما عزتمندو، قرآن کریم د هدایت یو داسې عظیم الشان سرچشمه ده او یو لوی کتاب دی. یو وخت داسې و چې انسانیت د عالم نه ختم شوی و، بالکل ختم و. کو یونان ته نظر کول نو یونان فلسفه ورکوله، او ایران سپایان او د جنگ طریقې هغه ښودلې، او هندوستان پاک و هند دی علم د ریاضي او د حساب ورکو. خو زما عزتمندو، او تهذیب یافته ملکونو په زرګونو کاله د هغې تهذیب او آباد ملکونه وو، خو انسانیت محفوظ نو، د انسانیت مسیحان نو چې انسانیت محفوظ پاتې شي. زما عزتمندو، د دغه دور مطالعه وکړی شي نو دا هغه دور چې الله جل شانه هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وی الله هغه ذات دی چې باران وري. د باران سره د آیات را مخکې شو، ينزل الغيث چې باران را وري، من بعد ما قنطوا پس د هغې نه چې خلک نا امیده شي، وینشر رحمته او د خپل رحمت الله جل شانه خور کی. او د آخري جمله کې الله جل شانه خپل یو دو صفتونه ذکر کړي دي چې هغه ډېر رحم، وهو الولي الحمید، الله ولی دی، مددگار دی، او الله ستایل شوی دی، د حمد و ثنا لایق الله دی. غیث د عربی ژبه کې غیث مددگار ته وایي، چې چا نه چې مدد غوښتلی شي. عام طور باندې دا مستعمل دی په دغه باران کې چې الله جل شانه باران وري. نو معنی دا ده چې کوم وخت کې د مدد ضرورت شي نو الله جل شانه مدد کوي. ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، چې خلک نا امیده شي. نو عرض مې دا و مخکې چې ما تاسو ته دا کومه خبره وکړه، د یونان فلسفه مې درته ذکر کړه، د هندوستان علم ریاضي او علم هندسه مې درته ذکر کړه، او د ایران بهترین صفه سالاري مې درته ذکر کړه، او د روم بهترین سلطنت مې ذکر کړه، او دغه شان بهترین زراعتونه موجودو. خو انسانیت بالکل ختمېدو والو، چې نن ختمېږي او سبا ختمېږي، دا قسم کیفیت تاریو. په دغه دور کې الله جل شانه دا انسانیت بیا بام د عروج ته وخېلو، چې بالکل نا امیده راغلی چې نن انسانیت او سبا انسانیت، بل ورځ انسانیت ختم دی. نو الله جل شانه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت په دغه وخت کې وکړ، او د صحرا به سوی، د عرب به سوی چې هلته نه دانشوري وه، نه فلسفه وه، او نه علم هندسه وه، نه علم ریاضي و، هیڅ نو موجود، علم حساب نو موجود. نو په دغه صحراګانو کې الله جل شانه د صحرا یو سړی چې الله جل شانه وی بعث فی الامیین رسول
چې الله جل شانه رسولا منهم یتلو علیهم آیاته چې الله جل شانه بیا چې کوم بعثت د پیغمبرو کا غم امید دا کوم علوم می چې ذکر کړو زمانی دا غنل چې دغه گویا ترکې دي او په دغه تهذیب قائم دي دغه نه هم پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم دغه نوز د کړي او نه دغه ځمکه خاصیت دا چې داسې خلق پاغي کې پیدا او پاغه وخت پورې نو الله جل شانه قرآن نازل کړو په دغه صحرا کې په دغه دشتو کې او د پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم بعثت ورسره وکړو نو الله وی هو الذی ينزل الغیث الله نازلی دا باران دا مدد دا الله نازلیږي من بعد ما قنطوا پس د هغې نه چې هر طرف ته ناامیدۍ خوریش ناامیدۍ و ناامیدي د زما عزتمندو ننم الحمدلله دغه محنت کیږي هم دغه محنت اوس انسانیت خو الله جل شانه دا ټول انسانیت چې دی دا د الله جل شانه د دې وارث دا الله ذات دی دا الله ذات دی ځکه چې د دې خبرې تپوس وکړې چې بھئی د انسانیت خالق مالک مددگار څوک دی یو جواب راځي چې الله او دغه انسانیت چې انبیاء علیه السلام بام د عروج ته خېجولو انبیاء علیه السلام دغه باغ د انسانیت لګولو یو انسان دی یو انسانیت دی انسانیت یادومه چې کوم صفات د انسان دی انسانیت چې د دنه څه مطلوب دی هغه وایم نو چې کوم باغ انبیاء علیه السلام د انسانیت لګولو هغه ختمېدو والو اوس الله جل شانه خالق دغه نو الله جل شانه چې مالک او خالق دی نو دغه باغ دغه شان ختم نکو چې بالکل هر طرف نه امیده ښکاره شوې نو د یو داسې ځای نه چې د هغه ځای نه امید نو صحرا ده په دغه وخت کې څه کردار هم نشته چې کوم څیز باندې تهذیب قایم دی کوم څیز باندې ملکونه قایم دي کوم څیز چې علم ګڼلی شي د هغې نه ځمکې علم راخېجو نه اسمان علم راورو په مقابل د دغه لبنان او د دغه نورو ملکونو چې هغې کې دا څیزونه شروع په دغه وخت کې الله جل شانه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت د دغه ځمکې نه وکړو الله جل شانه بیا دا قرآن دې ته انسانیت په اعلی معیار باندې ودرو او دا د انسانیت د بلوغ دور دی قرآن کریم کې الله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نن ورځ مې خپل دین کامل کو برابر مې کو او خپل نعمتونه مې تام کړو نو دا د انسانیت د بلوغ دور چې د آیاتونه نازلېدل دینا مخکې انسانیت بلوغ ته په اعلی معیار یعنی بلوغ ته نو ورسېده انسانیت خو بلوغ ته په دغه دور کې ورسېده چې د آیاتونه نازل شو او د هغې نمونې د حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین زندگی چې راواخلې او د پیغمبر سیرت راواخلې نو هغه بالکل ښکاره پرتې دي کلو پرتې دي دا پاڼې کلو پرتې دي چې سړی یې لولي نو پته ورته لګي چې دا انسانیت و نو عرض مې دا و چې الله جل شانه د انسانیت دغه وخت کې پناه نه کو ځکه وایي وهو الولی الله مددگار دی الله ولی دی ملګری دی چې دغه باغ د انبیاء علیه السلام د انسانیت دا به نه ختمیږي او دغه الله ستایلی شوی دا الله محمود دی حمید دی دا الله جل شانه کوم صفات دی نو وله الاسماء الحسنى دا الله د پاره ښایسته ښایسته نومونه شته نو دا الله د پاره ښایسته نومونه دي په هغې کې دې ځای کې الله جل شانه د آیت مبارک کې د دې دوو صفتونو انتخاب وکړو چې الله خپل ذات موصوف کو په دغه دوو صفتو باندې چې الله ولیم دی او د الله ستاینم کیدی شي الله مددگار دی
یعنی انسان د تنده ورته راغله نو تندې سره یو خبره چې څو پورې تنده وي نو دې سره لازم یو بله خبره ده چې هغه د انسان سیرابي ده چې اوبه وڅښي چې تنده نشته بس اوبو ضرورت نشته سیرابۍ ضرورت نشته بیماری راغله دې سره یو لازم شی هغه دا دی چې د دې دپاره به دوایي وي هغې تلاش به کېږي ډون به لګولی شي د بیمارۍ دپاره دوایي به پیدا کېږي هغه به پیدا کولی شي الله جل شانو د هر بیماری لپاره دوا پیدا کړې ده مرګ یو داسې څیز دی چې دې دوا نشته نو عرض مې دا زما عزتمندو چې الله جل شانه په دغه دور کې قرآن کریم نازل که مونږ تاسو ته نن یو عظیم الشان کتاب محفوظ راغلی دی او په دې کې الله جل شانه هر یو څیز محفوظ کړی دی او مونږ تاسو ته د پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم په واسطه په ذریعه سره چې دا قرآن را نازل شو د امت ته راورسېدو نو په دې کې هر شعبه هغه د پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم زندگی کې محفوظ ده ځکه دې دین ته کامل ویلي زما عزتمندو کامل هغه څیز ته وایي چې په هغې کې شعبههای زندگی څومره چې دي هغه پکې محفوظ وي نو زما ستا دین دا عبارت دا یو په دې کې عبادات دي علماء د دې تقسیم کړی دي یو پکې عبادات دي دا ټول دین نه دی دا یو شعبه یو حصه د دین ده عبادات قرآن کریم لوستل قرآن کریم باندې عمل کول او د منځونه کول زکات ورکول حج کول دا هغه څیزونه دا عبادات او څومره روژې نیول دا عبادات دي بل طرف ته دغه دین چې کامل ورته ویلی دی نو په دې کې زموږ ستا به بار د معاشرتي زندگی راځي معاملات به راځي اخیستل خرڅول به راځي نو د هغې هر فعلو الله جل شانه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو سره وښودله چې معامله به دې دا وي او تر دې پورې حدیث یو د معاشرتي اعتبار سره یو خبره کوم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل راغی او د ګاونډي حقوق یې ذکر کول ما دا ګڼله او دې خبرې یاره شوه چې چېرته په وراثت کې ورسره شریک نه کړي میراث کې ورسره شریک نه کړي میراث کې خور چې کومې رشتې دي کوم عصبه دي کوم ذوي الارحام دي هغه زموږ استاسو دین کې مونږ ته بیان شوي دي هغه مونږ تاسو پیژنو د هغې په میراث کې شریک وي ما سره دا یاره شوه چېرته دې پکې شریک نه شي دا پکې شریک نه کړي دومره حقوق یې معاشرې ذکر کړه او دغه شان زما عزتمندو دین کامل په دې اعتبار سره چې مونږ ته وښودل چې د لارې آداب هم دي لاره به هم نه تنګې لار کې به بېجا ودرېږم نه په لار کې ستا حق دی دغه شان د زنانه د ماشوم د زناور پکې هم حق دی لار به نه تنګې پرې پوړی به لارې ته نه راوباسې ډپې ور مخکې که لږ ور به نن زموږ معاشرتي کمزورۍ ته راغلي دي یو بزرګ باره کې راځي یو عالم نه مې دا خبر اورېده په خپله مې نه لیدلې کتلې مې نه ده وي په لار روان یو پیر صاحب ډېر خلک مریدان مخکې وروسته ورسره روان دي یو سپی پروت و هغې سپي پسې ورغله چې سپي پورې کړي هغه منع کړه ودرېږه مه کوې ولې وایي ځکه چې په دې لار څومره حق زما دی دغه عمره حق پې د دې سپین دی پرې چې پروت وي زمونږ حال څه دی په لار په منځ کې به ودرېږو او بس کو څوک ځي نو بس حساب دي چې که نه لکه خو لږه خوا کېږم که نه دا دین نه ښایي نو زما عزتمند د دې خبرې خیال ساتل او دی وښودل حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمن نښه دا وښودله چې د افنیت الدهر به د صفا وي د کور دا مخه نه ده وي دا به د مسلمان صفا وي دا به ګنده نه وي او زمونږ ټول ګند کم ځای ته روزي رښتیا ووایه چې کور نه څه روزي بس نالۍ ته راځي او د کور مخې ته راځي او مونږ وایي حکومت راله څه ونه کړه نو او هر څه په خپله بند کړي دي دا دین دی زما عزتمندو ګوره دا دین نه بار نه دی او
چا سره مدد کول سبوج ورسره اوچتول لاس نه یو مشر نیول دا دین دی په دې ثواب میلاویږي ګورئ دا دین دی او څونه چا سره ښه کېږي چا سره کولی شي نو دا دین دی دا دین تعلیمات دی دا انسانیت دی نو معاشرت یې مخو معاملات یې مخو چې ستا معامله به ګورې داسې وي لین دین کې به دوکه نه کې او وی فرمایل التاجر الصدوق مع النبیین رښتونی تاجر چې رښتیا وایي په خپل مال کې دروغ پکې نه وایي دوکه نه کوي غیب پکې داسې کاره کوي چې دا غیب دی ګوره غیب پکې پټی نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې په بازار کې ګرځېده یو ځای کې ډیرې لګېدلو په هغې کې لاس ورکړه غنمو نو لاندې لامدو پاسه وچو وي داسې دي داسې دي عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایل چاته چې د بیع مسلې یا دې نه دي مستحضر نه دي خرڅولو اخیستلو نو هغه زموږ بازار ته ګورې نه راځي دا دین دی دین څه ګرځېدلی چې پنځه وخته مونځ کوه دا دینداري بېشک دینداري ده د دین یوه حصه ده خو دین کامل نه دی ګورئ د زما ډېرو عزتمندو د دې خبرو خیال ساتل او دغه شان د یو ریاست تحت زندگی تیرول د هغې حقوق منل دا دین دی که ستا ریاست او نظام د اسلام خلاف دی نو لحاظ ستا دین به محفوظ نی ستا عبادات به محفوظ نوي او د خوند یو خبره راته وکړم زما عزتمندو دا خبره خو ډېر خلک داسې وایي چې دا ته څه وایې خو بهرحال دا حقیقت دی زه په اسانو الفاظو کې کومه چې هر کله انګریز راغی په دې ملک باندې کابج شو او دنیا باندې د هغه قبضه او تسلط راغی په دنیا په اسلامي ممالکو کې نو هغه یو خبره پیش کړه چې نظام به زما وي کوه چې څه کې تاګیر یې نه منې کوم بعض ځای تشدد شته خو د هغې هغه مذهب نه دی او نه قانون دی تشدد شته سکاپ نه پرېږدي لوپټه نه پرېږدي حجاب نه پرېږدي دا تشدد دی دا د هغې یعنی مذهب نه دی او نه د هغې دا دین دی او نه د دې خبرې هغې تعلیم ورکوي نو وی نظام به زمای او ته کې څه کوه چې څه کې هغه کوه نن په دنیا کې تاسو وګورئ په امریکا کې په انګلینډ کې هغه چرچونه چې څو کالو آباد هغه په مساجدو کې بدل شو بس بدلیږي به نظام دی په دې کې تا ازاد یې صحیح جومات دې پې جوړ کړو صحیح ده بس خبره ختمه ده په هغې کې تا هغې نه چیړي خو نظام به زمای نظام که ته په ملک پاکستان کې اوسېږي او که په بل ملک کې اوسېږي که اسلامي او که غیر اسلامي ملک دی نظام به زما لاګو کېږي دغلته بس دا هغه یو پوینټ دی دا هغه نقطه ده چې د هغې په وجه باندې تسلط او حاکمیت د هغه دی ته ترې لاندې چلېږي نو بس چې څه وخت هم څه غواړي په دغه نظام کې د هغې تابع کوي نو زما عزتمندو عرض مې دا و د ریاست وجود دا د کامل دین نه دی که ریاست وجود نشته نو کمال دین کې نقصان دی ځکه چې تا ته د ریاست چل نه دی ښودلی نو دا دین نقصان دی العیاذ بالله الله دروغ وي اسلامي ریاست نظام دا ضروری دی امام بخاری رحمه الله تعالی ابواب کې دی لومبې د کتاب الایمان دی مناسبت سره زه د خپل احترام متعلق چې ما ته کوم خبره هغې نه مخې ته شوې هغه ویما اول وحی بیان کېږدي وحی کېږدي چې دا هغه څیز دی چې د په وجه باندې دین تا ته را رسېدلی نو کتاب الوحی په ابتدا کې ذکر کړي بیا ستا دپاره اصل څیز چې کوم دی د ټولو نه لومبې عقیده او نظریه نو کتاب الایمان کېږدي بیا ورپسې صلاة جنایز مسائل دا ټول ذکر کوي او دغه شان پکې کتاب الجهاد انبیاء علیه الصلاة والسلام د کتاب الجهاد نه
کتاب الجهاد یو باب کېږدي چې په هغې سره نظام ته وجود راځي، نظام وجود راځي په کتاب الجهاد. او چې کوم دین دا مخکې چې ذکر شو د دې حفاظت په جهاد سره کېږي. امام بخاري د کتاب الجهاد یو باب کېږدي او بیا ورپسې کتاب الانبیاء یو کتاب کېږدي، کتاب الانبیاء. نو انبیاء علیه السلام زندگی ذکر کوي، د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی ذکر کوي او د صحابو زندگی ورپسې ذکر کوي. نو په هغې کې دغه سلطنت او دغه ریاست او دغه حاکمیت هغه پکې بیان دی. د صحابو زندگی داوا پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم صورت سیرت هغه په داسې طریقې سره بیان کی. نو بهرحال زما عزتمندو عرض مې دا و چې کامل دین دغې ته وایي چې زموږ ستا څلېرویشت ګنټې د زندګۍ هر موړ هغه د اسلام د لاندې وي. مسجد کې جمعات کې زموږ ستا دین او بار چې څه کې هغه به کې نه دی اجازت، دا دین نه دی، دا ستا دین دی. ګورې ښه نو دا ټول شعبههای دین دی. کو مدرسه ده، مدرسه د دې ضرورت انتهایی اهم دی. او څنګه اهم دی؟ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبه مدرسه په دغه ځمکه باندې کېښوده. ينزل الغيث من بعد ما قنطوا چې حالت دا راغی نو لومبه مدرسه تاجدار عربي صلی الله علیه وسلم د صفې په صورت او په شکل کې پیش کړه. او د هغې نه پس زما عزتمندو د دغه دین د نقوش او د دې حفاظت ذمهداري الحمدلله علماو اخیستې ده. نو قرآن کریم نسل در نسل منتقل کیږي. هغه په دغه طریقې سره الحمدلله مدارس موجود دي، په دې په وجه باندې نن قرآن خواه موجود دي، علما موجود دي، حفاظ موجود دي او د دغه دین هغه خلق موجود دي چې د دین صفایي کوي. د هر قسمه ګرد غبار په دې باندې راځي، د هغې صفایي کوي. داسې خلق د مدرسو ورکړه او نشاندهی کوي چې دا حق او دا باطل دی. زما عزتمندو زه په دغه یو څو خبرو باندې اکتفا کوم. الله جل شانه دې زموږ ستاسو دپاره دغه مجلس ذخیره آخرت او د آخرت د کامیابۍ ذریعه او سبب وګرځوي. نو بهرحال زموږ د دې مجلس اولا او مشر حضرت مفتي صاحب تشریف راوړی دی. نوره خبر و تفصیلا هغه په دغه موضوع باندې تاسو ته مخې ته ږدي. الله جل شانه د عمل توفیق را نصیب کړي. ټولو ته درخواست دی انشاءالله انتهایی سکون سره څنګه تاسو د لږ ساعت ناست وئ دغه شان هغې ته هم تاسو کښېنئ انشاءالله الله جل شانه به ډېر خیر او فایده درکړي. واخر دعوانا الحمد لله